بسم الله الرحمن الرحیم. جناب میډیا والا حضرات، تاسو شکریا مو ادا کوو د کومه ګرینډ جرګه ده. تاسو په وسطت سره یو आवाज د خیر والا ټول دنیا ته رسیږي. مو مشر خبرې وکړې، پیرایدار صاحب ښې تفصیلي خبرې وکړې. زه به درته د کومې فیصلو خبرې دي وکړې، دا د معدې خبره وکړو. مري معدې کې اهل تشیع جرګې ته اختیار ورکړی دی، اهل سنت ته اختیار ورکړی دی. ټولو دستخطونه کړي 250 کسانو. څه مو بیا دا وایلیشن وشو، راغلو ورته اهل تشیع مري معده منلې ده، اهل سنت مري معده منلې ده. جرګه د مو روایتي ده، خو جرګه د حکومت ده. مو ورته حکومت راغوښتي، مو فیصلې ټولې کړي دي. خو لکه پیر صاحب درته ویلو، یو فیصله واوروه څه عملي کېږي نه، بیا دغې فیصلې څه ضرورت نه وي. که د روډ خبره ده، دا د ریاست ذمهوارتیا ده. روډ خو چا ملکیت نشي جوړېدی، دا خو د ریاست دی که نه. ټول قوتونه داسې موجوده دي د ریاست په کورمې کې، او ټول خلڅ کوم دي د توري والا، هغو سره مو بیګا جرګه وشوه. تقریبا څه یو 100 کسانو پورې وو. هغه ټول حکومت ته دا خبره وکړه چې د کومو خلکو دا وایلیشن کړی اصل مجرمان دي، مو تاسو رایو غا د گرفتار شي. ځکه گرفتار شي څه علاقې کې هغه پښتون لوړه، د قبایلي نمان لوړه، هر شی لوړو داسې کارونه کېږي چې هغه مو نه رواج سره تعلق خوري او نه پښتو سره تعلق خوري. نو مو د توري قوم څومره مشران دي، دغو دا خبره وکړه. نیول تړل شروع دي. تقریبا څه بیګا کوم ریپورټ مو ته راغلی څه 70-75 کسان نیولي شوي. او خودو کې به دا شی کېږي څه اوس یو د سکول وړکی یا څوک وي مو ورته ویلي چې ګناهګار نه وي، هغه څه ضرورت نشته. کومې علاقې کې وایلیشن شوی په کار دی، هغو خلکو نه دا وخته وشي چې دا کوم چا وایلیشن کړی، دا خال ته د حکومت منګولو ته حواله شي. حکومت نه ریاست نه ځمکې نه لاندې شی نه غلطېږي. دا نه دی خبر، دا ښه خبر دی چې توري کې چند کسان دي دا شرپسند دي، انداسې سني کې چند کسان دي چې هغه امن نه غواړي. که توري قوم سني قوم دې جرګې ته څه شی ورکړي، یا یې ورنه څه طلب کړی د پیسو، 2000 چې نه واخله اوسه پرې. نو هغه مو بل ارځ څورکزو ته راغلي وو، اهل تشیع وو، اهل سنت وو. دا خبره ما ورته وکړه، پیر صاحب دا خبره وکړه، کمیشنر صاحب هم ناست وو، دا ټل والا یو کرنیل صاحب هم ناست وو. دغو مو ته خواست وکړه چې تاسو راشو. مو خو نور غرض نشته. یو سړی په خپل شرم نه پیږي، هغه د بل په شرم نه پیږي. یو سړی کې خپله عزت نه وي، هغه بل ته بې عزته خبره کوي. مو قطعا بې عزته خبره نه کوم، خو نه پر مې سره زه کوم دی مو داسې تعلق دی چې پر مې باندې خفه کېږو. دا دوره جنګونه وشو، په زراو مړي وشو، زراو. د پر مې شاه سني ته زه دایم چې تی ما ته نتیجه راوغی، څه فایده میلاو شوه. زور خو هغو خلکو ته رسېږي چې د چا بچی ورکې مړ شي، د چا ورور ورکې مړ شي، هغو باندې غام دی. په کار دی مو د شیعه او سني ته دا اپیل دی چې دا سنجیده شي، خپله کې سره کینی چې دا کوم یو بل حق باندې ظالمانه کاروایي شوي دی، لاندې کړي، دا د یو بل ته خپل حق میلاو شي. په مذهب باندې دیو کلن جنګ نه کړی، دو څوره جنګونه کړي، دا یې په ځمکو باندې کړي. ځمکو څه ځمکو
ما ته تاوان دی که نه، ما یو ظالمانه ځای لاندې کړی، پردي ځمکه لاندې کړې، زه ټولې کور مې ته که ور لګېږي، ما کور مې ته څه حاجت نشته، خو څه ما ته هغه پردی حق میلیږي. نو مو دغو ته دا اپیل دی د تاسو میډیو په وسطت سره څه د اهل تشیع و اهل سنت ته کښېني، دا ځمکو والا کوم کاغذات مال دی په کاغذات مال د وشي، مري معدې کې رواج دی په کونځه کې رواج په رواجو د وشي، دا مسالیت ختم شي، سره جنګ نشته. خو دا دوره سره بې اعتماده شوي، دا ذمهوارتیا د ریاست ده چې یو مشترکه ځای کې یو پټخه وټسېږي، هغه نه جنګ جوړېږي. د دغو اعتماد به حل شي او دا لیار د ټوله محفوظ شي. دا د حکومت ذمهوارتیا ده او څه دا کوم دا وایلیشن شوی دی دا پرون نه بل پرون، مو حکومت نه اندغه وخته کوو، توریکان اندغه وخته کوو څه دا کوم چا دا وایلیشن کړی دی، دا ظالمانه کاروایي کړې ته ورباندې خفه دا د حکومت ته حواله شي. که بیا یې دا نه حواله کوي نو حکومت خدای زورور دی، بیا حکومت زورور دی، په کار دی چې د حکومت د دغو مخنیوی وکړي، نه غره کې ورنه پټېدی شي چې تا نشي پټېدی. یو مثال به ورکړو، دا دومره فاټه وه فاټه اعتبار په ورځې باندې صرف اعلان وکړ ټوله فاټه ځام که موږ ورته نه وه خوښه که ریاست ته چا څه ویلی شو، موږ اوس نه یې خوښه که موږ هغه خپل روایت وی قانون وی موږ دغو ته حاجت نه وو، موږ بیا لښکارن کوی شو، موږ بیا هر څه کوی شو. اوس د ما زمینت دی انګوزیلې والا خلورکزو والا کوواټ والا تا کورمیوال خو زه غځه کې نستی چې زه تا نه خپل ضمانت پوره کوی شم که خدا حکومت مادي کار ته نه پرېږدي. مو حکومت نه دغه وخت ریاست نه مو دا اپیل ده چې کورمې کې کوم د امن دشمنان دي شرپسندي خبرې کوي، اشتعال جوړوي، اخیری خبره د ماداره حکومت نه مو دا اپیل ده چې د دو مخنیوی وکړي، دا خلک گرفتار کړي. که چای مرګتیا کوله نو غا څنګه دا د امن دشمن ده شرپسند ده چې چای مرګتیا کوله هغه هماغه شانته شرپسند ده. دا لیکل مو سره شته، دیو مو سره کړي، دونه مو لیکل خستی جیپسي صاحب ځای کې کمیټیانې جوړې شوي، 50 رکني کمیټي جوړه شوې، دیو مو سره دا عهد کړی چې یو سیمې کې جګړه شروع شي غنه مو اجتماعي جګړه نه جوړو، غا مو ټول ورڅو غا په ښې طریقې سره مسله حل کوو. خبرې ډېرې بس نور مشران دي لکه لایق صاحب ده، نورجاب ته مو پیر صاحب خبرې وکړي، انشاءالله د نور به دا خبرې وکړي. خو مو دا ټوله ذمهوارتیا په حکومت باندې اچولې ده. مونږ د حکومت جرګه یو، حکومت ته دې علاقې کې امن راولي. والسلام.